بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو ډیر وخت پس د یوټیوب د لارې یو وارې بیا تاسو سره خپل د رابطه چې کوم دی دا برقرارول غواړم. ډیر سره باندې په ډیر څه مې زړه غواړي چې خبرې وکړم که افغانستان دی که پښتونخوا ده که د پښتنو حالات دي نو واقعي چې ډېر داسې دي چې لکه زړه دردیدونکي دي. یو خوا که د افغانستان حالات دي هلته کې د پښتنو حالات دي، بل خوا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه هغه وګورو نو حالات داسې دي چې لکه تقریبا یو شان دي. ما په خیال که موږ دا ووایو نو چې را روان افغانستان خو خیر دا کوم حالات چې روان دي نو کیدای شي دا یو سل کاله نور وروستو کې د نړۍ نه، خو پښتونخوا هم چې دا وخت کوم حالات دي نو زه دا ګڼم چې یاره را روان که دغه شانتې څو کاله دا حالت پاتې شي نو 10 کاله پس به په پښتونخوا کې نه صنعت لګي، پښتونخوا کې به نه څوک تجارت کوي او پښتونخوا کې به نه ما په خیال دا به د ژوند پاتې شي. حالات داسې دي چې لکه سړی په ډېر دا سوچ کوي چې یاره دا ولې داسې دي. نو یو طرف ته که موږ وګورو نو د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ دی د هغوی رویه داسې ښکاري چې اسټابلیشمنټ د پښتونخوا یا خو پاکستان سره غواړي داسې چې یاره بس یو پروجیکټ غونته کې دی سایډ ته کېنولی دی. که دې وخت وګورئ نورو صوبو ته وګورئ هلته کې څه حالت دي، په سند کې په پنجاب کې هلته کې په دې باندې مقابلې دي چې یاره ترقي په پروجیکټو. په پښتونخوا کې څه دي، پښتونخوا کې پی ټي آی ده، د پی ټي آی ټیک ته سیاسي دغه په خپل ځای خو د هغوی ټول وسایل د پښتونخوا هغه په دې دي چې یاره خان صاحب به راازادو. نو صحیح خبره ده، خان صاحب پکار دی چې راازاد شي، خو د هغې دپاره سیاسي تحریک پکار دی. فوج خلاف چې کوم دی لکه تحریک په هم د پښتونخوا نه چلیږي، د امریکې خلاف تحریک چې کوم دی هم د پښتونخوا نه چلیږي. بل خوا که موږ وګورو نو د پی ټي ایم یو تنظیم دی چې د هغې دغه وګورو، بیا چې موږ وګورو پکې ټي ټي پي ده. او ما ته خو داسې زه چې لکه یو پیټرن ته ګورم نو داسې ښکاري چې دا درې واړه چې کوم دي که هغه پی ټي آی ده که هغه پی ټي ایم دی که هغه ټي ټي پي ده چیرې د دې شاته لاس یو دی او مقاصد یې راته یو ښکاري او هغه دا ښکاري چې یاره دا تاسو د پښتونخوا چې کومه ده بس چې د دریای سیند یا د اباسین نه دې خوا نه راځي نو که هلته کې هر څه کېږي نو کېږي به. هم دا وجه ده چې د پښتونخوا څونه وسایل دي او هلته کې که د چا کاروبار دی، هلته کې د چا کارخانه ده نو کوشش یې دا دی چې یاره دغه ختم کړي، خرڅ کړي او هغوی راشي دلته کې پلاټونه واخلي، دلته کې کاروبار یعنې د اباسین نه دې غاړې ته شروع کړي. پښتونخوا کې چې په کوم شي باندې دا وخت کې ډېر زیات زور دی نو هغه په ښه خبره ده چې د دې نوم زموږ بنیادي دغه ده، خو د ژوند نور دغه هم دی لکه یو خو دا دی چې تبلیغي دغه باندې ډېر زیات فوکس دی او دا هم پکې یو ځکه خلکو نور څه کار نشته نو دا هم ښه کار دی چې یاره سړی وزګار شي نو دغه کار خو کوي. بل خوا اوسه پورې به صرف د نارینهو مدرسې و صرف د سړو د اوس پکې د زنانو مدرسې په هره محله کې چې کوم دی دا تیاریږي په ډېر لوی تعداد کې هلته کې لګیا دي. دغه شانتې سیاست پکې پښتونخوا کې ختم شو، هلته کې صرف اوس د درېو څیزونو سیاست دی. یو خوا که پی ټي ایم دی نو د پی ټي ایم نظریه خو دا ده چې یاره لکه سیاست زموږ دغه نه دی نو چې سیاست نه دی نو بیا ولې نو ځکه زه دا وایم پی ټي آی هم په پښتونخوا کې سیاست ختم کړ. سیاست د دې دپاره چې یاره د دې صوبې د دې علاقې د دې د ترقۍ دپاره د دې د پرمختګ دپاره څه وکړو نو خو د پی ټي آی ماشاءالله د هغوی د صوبې حوالې سره نه د ملک په حوالې سره ډېر غټ غټ خیالات دي. امریکې نه ازادي شوله، داسې چې کوم دی جمهوریت شو، حقیقي جمهوریت شو، غدارانو خلاف دغه خلاف نو هغه د پښتونخوا وسایل استعمالیږي. پی ټي ایم چې دی د هغوی اهداف کلیر نه دي، هغه هم چې کوم هغه فورسز هغه ملاین کوي کوم چې زموږ سیاسي قوتونو د هغې اوس پته نه لګي چې یاره څه هدف یې څه دی، څه غواړي. کله وایي چې یاره موږ ته د آیین دننه چې زموږ حقوق دي هغه پکار دي، کله وایي موږ آیین نه منو. دغه شانتې ټي ټي پي نو درې واړه که تاسو وګورئ نو دا صوبې بالکل په یو دغه کې بنده کړې ده. بل دې سره سره چې دا وګورو نو هلته کې که د تجارت څونه مواقع دي نو هغه هم ډېر په طریقې سره ختمیږي. لکه تجارت غټ فایده چې کومه وه د پښتونخوا نو هغه دا وه چیرې دا لسته لارې وي افغانستان ته، سنټرل ایشیا ته لکه غلام خان و، انګوره ډوه، خرلاچي و، شهیدانو ډنو، تورخم و، ګورسلو، نواپاس و، داسې ارندو
که تاسو وګورئ نو ډېر په طریقې سره دا ټولې لارې تقریبا بندې دي او که بندې نم دي نو تجارت پرې ناممکنه دی. لکه اني ټایم چې کوم دی یو کس را پاسېدی شي دا لارې بندوي شي. نو دلته کې د خلکو هغه ژوند جواک چې کوم دی هغه ختم شو. صنعت خو هلته کې لګېدی نه شي ځکه چې دا ما کلي کې څه ټایم تېر کړ نو هر ګنټه پس 2 ګنټو له به بجلي ځي. نو نه پکې درزي کار کوي شي، نه پکې خیراتي کار کوي شي، نه پکې څوک دکان کوي شي، هېڅ هم پکې نه کېږي. لکه هغه واړه واړه کارونه هغه هم ته اوس ختم دي. حکومت ته تپوس نه کوي چېرې ولې بجلي زه پیدا کوم، ګیس زه پیدا کوم. له موږ دا اورېدل چې پی ټي آی والا وایي چې د بجلي دا دغه به موږ اخلو. هغه شی مې پکې ختم کړ. بل خوا پی ټي ایم د هغې خپله ایجنډه ده، بل خوا ټي ټي پي خپله ایجنډه ده. نو زما خیال دا دی چې داسې یو ګرینډ دغه باندې کار کېږي چېرې دا پښتونخوا. او بل انټرسټینګ خبره ما ته دا ښکاري چې زما غونته کس هم پکې دا وایي چې یاره لکه دا هر څه د اټک نه اخوا دي، دا هر څه د اباسین نه اخوا دي. که تاسو وګورئ نو په ډیر اسماعیل خان او بکر ترمنځ چې کوم دی صرف یو پل دی. لکه نه ټي ټي پي دغه پوله خوا کراس کوي شي، نه پی ټي ایم دغه پوله خوا کراس کوي شي، نه پی ټي آی دغه پوله خوا کراس کوي. تر دې پورې چې پول یو وایرس چې کوم دی هغه هم د دغه پول نه اخوا نه ځي، هغه هم په دې خوا ډیر اسماعیل خان کې خو بکر کې بني. داسې که موږ وګورو د میاوالي او زموږ نورې حصې، داسې که وګورو د نوخار او د اټک، داسې که وګورو دا ټولې علاقې لګېدلې دي. خو دا ټولې بیمارۍ چې دي دا په یو ځای کې دي او هغه په پښتونخوا کې دي. خو دې سره موږ ګورو چې د پښتنو که سیاسي قیادت دی، که سماجي قیادت دی، که مذهبي قیادت دی، هغه هم لکه بالکل د دې نه ځان چې دی لکه هغه وایي چېرې بس کېږي کوي چې څوک یې کوي دی، ما له چا ووټ نه دی راکړی، ما له چا دا نه دی راکړی. نو زه دا ګڼم چې یاره ما ته را روان 10 کاله کې یا خو د پاکستاني اسټابلیشمنټ کې دي شي دا که د هغوی څه داسې ذهن کې چې یاره بس ښه دا ده چې د اباسین نه اخوا چې دی دا به ټول یو خلک دی، بس د هغوی سره یې دغه کوي. یا خو دا ګرینډ دغه دی، یا دا دی چې بس د علاقه چې کومه ده دا به یو علاقه غیر وساتو، یو بفر زون به د افغانستان او د پنجاب یا د پاکستان ترمنځ به یو بفر زونی. دا به دلته کې دا کار کوي، دا به کنټرولي. دلته کې به تعلیم یافته سړی نه، دلته کې به سیاسي شعور والا سړی نه، دلته کې به ساینسدان نه، دلته کې به پیسو والا نه، دلته کې به کارخانهدار نه، دلته کې به تجارت والا نه. بس ټول به هم په دغه لګي سر را پاسه او ماښام کېنه یا چې کوم دی لکه یا به رانه دغه کار اخلي چې بس دغه به مو راغستي او په ټوله دنیا کې به ګرځو د دغه تبلیغ به کوو. خو تبلیغ سره سره چې کوم دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم تجارت کوو، صحابانو هم تجارت کوو. لږ د تجارت خبرې په کار دي، لږ د صنعت خبرې په کار دي، ځکه دا خلک په کوي څه. نو ما وی چې نن ډېر وخت پس دا ویډیو مې دې دپاره وکړله چې ډېر وخت نه مې خیال و چې د پښتونخوا سره به کېږي څه، حالات کم طرف ته روان دي. نو دا یو بنیادي سوال و چې نن تاسو سره په دې باندې ډېر وخت پس چې کوم دی لږ خپل خیالات شیر کړم. ډېره مننه ستاسو.